बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम د یو نوي پروګرام سره زه مشال خان د افغان کډوال چې کوم افغانستان ته واپس روان وو د 10 جولای نه پس د هغوی په تګ کې ډیره تیزي راغلی وه. نن چې کوم ریسنټ خبر دی نو هغه دا دی چې کوم حمزه بابا کیمپ ته په لنډي کوتل کې نو هلته نه اوس هغوی ته څه ویلی شوي دي او آیا افغان کډوالو ته یو ځل بیا مهلت میلاو شوی دی. پروګرام کې موږ سره سید کبیر علي شاه موجود دی. کبیر ویلکم. مهرباني مشال. کبیر موږ وکتل چې د 10 جولای نه پس ډېر زیات تیزي راغله، خلک ډېر زر زر لړل، کم ټارګېټ چې ایښی و چې دومره خلک د دروازې ځي هغه شانتې روان وو. بټ اوس چې کوم حمزه بابا کیمپ ته ویل کېږي چې هلته ډېر زیات رش د وجې، ډېر زیات رجسټریشن د وجې اوس دوباره آیا افغان مهاجرین ته مهلت میلاو شو؟ ډېره مننه مشال. یقینا تاسو ډېره ښکلې خبرې وکړې سټارټ کې. مونږ که ستا یاد شي په سټارټ پروګرام کې دغه ذکر کړی و چې پاکستان خو تاریخ ورکوي خو بیا آیا هغه تاریخ باندې به هماغه رنګې سټیبل ولاړ که به نی ولاړ. څنګه چې تاسو خبر وکړه نو ډیلی بیسس باندې چې کوم دی نو 10,000 خلک به په بارډر باندې اوړېده خپل ملک افغانستان ته به تلو. خو چونکې زمونږ پاکستان سره هغه وسایل بني زه به دا ووایم ځکه چې تاسو په بارډر باندې کله اوړئ نو ستا د ټریلې چې کوم دی سکینینګ کېږي، ستا رجسټریشن کېږي، مطلب لکه یو پراپر طریقې کار کېږي، چیک اپ کېږي، اګې نه بعد به ته بارډر کراس کې. یو خو زما خپل چې کوم خیال دی نو هغه دا پکار و که پاکستان له پکار و چې بیا دغه تاریخ نه ورکولی چې بس په 10 جولای چې کله ختمه شي نو بس هغې نه بعد به کرک ډاون شروع شي، ګرفتاریانې به کېږي. که څه اوس که تاسو ګورئ چې کوم په لنډي کوتل کې حمزه بابا مزار سره چې کوم کیمپ دی نو ویلی کېږي دا چې هغه فل ډک دی. مزید چې نور کم افغانیان دي غیر قانوني نو هغه د لنډي کوتل طرف ته نه راځي، رجسټریشن بند شوی دی. جی اوس رجسټریشن بند شوی نو دا چا کمزوري ده؟ دا زموږ د حکومت کمزوري ده چې تا سره دومره کیپیسټي نشته، تا سره ځای نشته دی نو بیا یو خوا ته ګرفتاریانې کې لګې، کیمپونه دلته خلکو له ورانې افغانیانو له وباسي، بل طرف ته په لنډي کوتل کې ورته وایي چې تاسو راځئ ما رجسټریشن بند شوی نو دا خلک به چېرته ځي؟ او بیا هلته کې چې کوم دی چاپې لګي نو څوک په یو منډه وایي، څوک په بله منډه وایي. بټ اوس چې کوم اوبویسلی اوس به خامخا ریلیف ورکوي. کم خلک چې دي دلته راغونډ کړي وو یا به ګرفتاریان او شو هغه به واپس یو پراپر طریقه وه چې هلته به بوتلل نو هغې سره که موږ وګورو په پېښور کې یا خواوشا علاقو کې چې دی اوس تاسو ته افغان چې کوم غیر قانوني دي هغه ډېر کم ښکاره کېږي یا بالکل د نش په حساب دي. نو اوبویسلی اوس چې کم خلک دی ورته وایي چې هلته مه راځئ نو دا خلک به واپس دلته خپل کورونو ته راشي، کاروبارونه واغه شان روان کړي. تاسو ته لګي چې دوباره به دې باندې کریک ډاون شروع مشال د 10 جولای نه بعد چې که زه تاسو ته خبر وکړم نو بورډ بازار ته زه په خپله باندې تللی وم، ما وزټ کړی. بورډ بازار داسې یو ویران پروت و. نن ته بورډ بازار ته دوباره لاړ شو هماغه رنګ آباد شو. ولې چې هلته کې هماغه سیسټم زه وایم که نه چې سیسټم کمزوری ځکه دی چې تا ته پته ده چې مطلب لکه ما سره دومره سپیس نشته، دومره ځای نشته، دومره سیسټم مې نشته چې زه په مطلب ډیلی بیسس باندې چې کوم دی 10,000 خلک بیا دې دپاره ته یو دغه کېده سټپ وایز یې کا لکه بیا دا مه وایه چې مطلب 10 جولای تاریخ مې تاله درکړو نو بس ټول وځئ، بیا ټول مو باسه. ګوره په خلکو باندې کیمپونه وران شو. زه بله ورځ چې کوم دی نو خزانې کیمپ ته تللی وم پرون، هلته چې لاړم نو هلته تقریبا د پاسه 450 کورونه وو، په هغې کې چې کوم دی بیا 35 کورونه پاتې شو او 35 کورونه داسې پاتې شو چې لکه نور بیخي ډاګه وه، کورونه مکمل طور باندې چې کوم دی راغورځولي وو. الله خلکو خپلې خښتې راغونډولې او خښتې بیا چې کوم دی نو خرڅولې په پاکستان انتظامي راغورځولې وې. بیا خلکو خپلې خښتې چې کوم دی نو په پاکستانیانو باندې خرڅولې چې څه پیسې میلاو شي چې لاړ شو. نه لاړ شو نه چې لږې پیسې میلاو شي چې موږ ته د ماښام روټۍ میلاو شي. د ماښام د روټۍ لکه ستا کور وران شو، هر څه دی وران شو نو لکه ته به څه کې. نو زه دا وایم لکه د صوبایي حکومت ته به دا وایم ځکه چې موږ په صوبه کې دا وخت ناست یو، وفاق خبره به نه کوم. زه صوبایي حکومت ته وایم چې تا سره دومره انتظامات نشته، تا سره فیسیلیټیز نشته دی نو بیا دې خلکو له ته داسې تاریخ ورکړه یا داسې دغه وکړه چې تا ته پته ده چې یاره زه به دا پاکستان د پېښور چې کوم دی نو دا په یو میاشت کې زه خالي کولی شم. نو ته بیا دې له داسې ډیډ لاین ورکړه. نو یو خوا دې پې راټټنګه کړې ده ګرفتاریانې کې، بل خوا چې کوم دی نو چاپې پې لګې. اوس لکه موږ دا وایو که نه چې ټیک ده هغې سره ځای نشته اوس یې ولله مهلت ورکو، خو اوس خو هم هماغه تنګول روان دي، هماغه چاپې روانې دي، هماغه په بورډ بازار باندې چاپې لګي، په غلا باندې لګیا دي لکه خلک کار کوي. ګرمي هم ده په دې وجې هغوی ته دا وینا ځکه وکړه چې تاسو خوا سایډ ته مه راځئ ځکه چې رجسټریشن فی الحال بند شو. نو آیا دا کوم خلک چې اوس واپس دلته پاتې شي خپل کورونو کې خپل کاروبار شو کې دوباره به دې باندې دا چاپې شروع کېږي یا
بس دا خبره بدلته کې څه ټایم به دا چې کوم خلک دي ولاړ شي دا باقي خو به خلک لکه پاتې شي. مشال د پولیس لخوا چې کوم دی نوټیفیکیشن نه دی جاری شوی ټیک شو دا خو د صوبایي حکومت د اړخه صرف دا نوټیفیکیشن جاری شو چې انتظامی ویل کنه تاسو چې کوم دی نو مطلب مرازي کنه نو رجسټریشن نشته لا خو نوټیفیکیشن پاتې دی چې درسو پورې پولیس خپل اهلکار ته نوټیفیکیشن نه کړي پولیس بځي چاپې به وهي ځکه چې هغه ته نوټیفیکیشن نه دنه مخکې وګورئ تاسو ډاکټر میا سید سی سی پی او چې کوم دی نو هغه نوټیفیکیشن جاری کړو چې کم سړی پر رشوت کې گیر شو یا کم سړی غیر قانوني افغاني سره بدتمیزي وکړه یا ستاسو غیر رویه حرکت وکړو نو دغه خلاف به کاروایی کیږي رشوت خو لا نه اخلي یو انټرسټینګ کیسه ته کوم زموږ سمرګر د سوپر مارکیټ کې نو هغه دا خبرو کا چې را یو ورځ وړاندې دلته پولیس راغله او یو کس ورته د 1 لک روپو افر وکړو ها 1 لک روپو افر وکړو چې مال لګ یو ورځ نیمه مهلت راکا ورته چې نه رشوت نو یعنی مطلب لکه موږ دا غنلې شو چې زموږ پکار د چې دغه لکه ځان مضبوط کیو پیسو لالچ کې را نشي او پیسې وانه خلی ځکه که یو پولیس پیسې اخلي نو ټول ډپارټمنټ نه بدناميږي نو نه د پکار چې یو مشر خشي نو بیا باقي ډپارټمنټ بخی کنه نو مشر خو یې خده خو لکه یو خپل وسیو انستراکشن ورکو نو ټول به فالو کوي ور خو خو لکه موږ دا نشو ویل چې لکه 15 واړه غوتی یو شانتي دي کیږي و پکې خو غلا په نظر نه دی راغلی او چې بل کم خلک چې اوس روان دي افغانستان ته د دې د خوراک د دې د اوسېدو سه انتظامات شي آی تھنک یو ان ایچ سی آر خوراک انتظامات دي تکړی بټ د افغان د حکومت د طرفه یو ان سی آر خو چې کم دی باقي د کنټینر ولا 13 ورځ تاسو کتل ویډیو باقي دراغله د بسکټ او د دې شینو کنټینر چې کم دی افغانستان ته لاړې خو د افغانستان لخوا پاکستان ته خپل کسانو لپاره سندي راغله پکار خدا وا چې د افغانستان چې کوم حکومتي چارواکي دي چې هغه د خپل غیر قانوني افغان کډوالو لپاره مطلب پاکستان ته یو کنټینر خورا لګلې وې خوراکس کا نه دی را لګلې بس صرف هغه په خپل خبرو کې دا وایي چې دا هغه کم نه بټ هغه خودونه کوي چې کم ترخم نه واوړي بسل ته ورته گاډي تنظیم گاډي ورته ورکی باقي خپل زی طرف هغه وایي کنه ماشاءالله خو هغه دا خبره کوي آیا تا په خپل دا قتلې چې هغه ورته گاډي درولې دي یا تا په خپل دا خبر مخ ته وروړې دي چې مطلب یره دا غاړه ورته دولنه دا به فری وی ک بني دا خو د پاکستان لا خو ویل کیږي چې لکه کم ځکه افغان مهاجرین دي نو هغه ته به مونږ در ترخمه پورې فری غاړه ورکو 13 ورځ ز بورډ بازار ته تم پلاره کې یو کډوال روانو کډه ټرک تا چولا نو هغه ماته وای چې سکم 2 لک روپیا دغه غاړي والا مان در بارډر پورې اخلي لګیا نو څه شو هغه ور واده غاټه داوي دا شینه یو طرف تکا مونږ صرف د نوټیفیکیشن در مخه پورې یو شیس کو خو آیا هغه عملی تور باندې بیا کیږي نه کیږي نو لکه کبیر کم د بازارونو چوز د سیویران شول سلګی تاسو د افغان چې کم رونه وسلاړل د پاکستاني رونه به د آباد وای کی یا د خشان ویران پاتې شي یاره مشال ما ته خون لګی چې با شوبل یو خبر وختي مې کاتو چې د وزیر اعلی لخوا چې کم نه یو دغه نوټیفیکیشن جاری شوی دی چې کم ریړو والا دی دغه به مزباقه تور باندې رجسټریشن کیږي نو ریړه بودريږي صحیح مطلب کنه یو ځکه بودريږي نه ریړې به مس رجسټریشن کیږي نو هغه نه بعد باغ کار کوي نو یو خوا چې کم نه نو زمونږ پاکستانیانو ته اول افغان خلک چې کم دي مطلب کاروبارونه پلاس کې اغستو اوس بل خوا چې کم نه نو دا مطلب مشکلات ورته سیوا کوس به رجسټریشن بکیږي د ریړو بیا باغ نه بعد خو چې کم ریړې افغان خلکو لګولې په بورډ بازار کې کوم سبزیږي خرڅول کم فروټي خرڅول نو ماته نه لګي چې یو پاکستاني برا پاس یو غبوله وي ځکه چې زموږ پاکستانیانو ته په دې باندې ډېر غټ شرم محسوسيږي چې راځه بر اعظم او زه د یو ښه فیملی نه تعلق ساتم یا یو ښه کلینا یا یو ښه خاندان نه یم او زه به اوس راځم او زه به ریړې لګوم او همدغه پاکستاني چې بهر ملک ته لاړ شي نو بیا ریړې څه چې بیا هر ځای لګي خو دلته په خپل وطن کې په خپل کاروبار باندې هغه شرمېږي لګیا دی نو ماته نه لګي چې څنګه افغانانو کاروبار شروع کړو نو دغه څه پاکستاني شروع کی خو ځه پته به ولګي زموږ پاکستانیانو ډېرې دعوې کولې وعده کولې چې کاروبار نشته بس هغه خلک راغلي دي چې کوم د کاروبار ځای نیولې د موږ تر مطلب لکه چانس نه ملاوي اوس خو ورته چانسونه ملو شي دا چانس پځه والله دې کې چې کار روان کې زو پته به ولګي دا بورډ بازار دغه کیمرا دا موږ دوانو دغه مایکونه دی پته به ولګي که کار کوم مو چې را ز پاکستانیانو چې کوم دی یو ښه کار وکړو اچھا خبره افغانیان لاړه نو ټماټر هم راته ګران شو دا دی مخکې په یو نیم سل اوس درې نیم سو ته لاړه په شکال کې لکه دغه ویم کنه بیا زمونږ یو سینیئر صحافي چې کوم دی نو هغه پرون خبره کوله په یو چینل باندې هغه ویل چې زه مطلب زه نه خبره نه کوم زه یو ورځ وړاندې خبره کوم چې د بورډ بازار ته لاړم نو شپږ ریړې ولاړې
یعنی مخکې به چې بوډ بازار ته تلې نو خپل لکه کې موټر سایکل برم بالکل. پکې نشو بوتلې خلکو بل چې موټر سایکل یو سایډ ته درم چې زه خپل سودا وکم نو وې 13 ورځ چې کم د شپږ ریړې ولاړ دي خو اوس چې دا کم کیمپونه ډک دي او خلکو ته وایي چې رجسټریشن بند نو افغان د پاره دا یو سهولت بیا رالو مخې ته فیسیلیټیز بیا مخې ته رااله ولې چې هلته کیمپونو ته نشي نو هغې سره هم جواز رالو پولیس ته ویلی شي چې بای دا نوټیفیکیشن دی دا جاري شوی دی هلته کیمپ کې ځای نشته مونږ چېرته لاړ شو نو هغې به بیا خپلې ریړۍ به مو لګوي خپل بازارونه به م آباد خبر به کړي واپس خپل آباد شي. روزګار به م آباد شي او دا خبره به یو 2-3 ورځې دغسې وي 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 بیا په خبره باندې کاڼه کېښودلی بیا شي یو بل ډیډلاین بیا به خاموش شي بیا به چېرته بله میاشت کې که چېرته الله دې نه کړي څه واقعه په پاکستان کې مخې ته راغله نو بیا په افغانیانو باندې چې کم دی نو یو پریشر روړه بس بیا بس دغه دا ما درته نه ویل دغه صحیح هغه فلم دی انډیا والا چې تاریخ په تاریخ او د تاریخونه به روان او دغه به افغان کډوال به کله ځي او کله به راځي او ښه دې طرف نه لیږي او د نورو بارډرونو چې کم دی پیسې ورکوي او بیا راځي ٹھیک دی د مننه کبیر د ټایم راکولو زموږ د پروګرام ټایم هم ختم دی تر نیکسټ پروګرام پر راکوي ما ته زما ټیم ته اجازه ته خپل فیډبیک